د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو وروستي بحث کې تاسو ویل چې د افغانستان د شخړې حل د کولمبیا د سولې پروسې په رڼا کې ولیدل شي. آیا تاسو کولی شئ د دې دواړو ورتهوالی او توپیرونه په ګوته کړئ؟ زه فکر کوم کله چې د افغانستان د سولې پروسه د یوې بلې بریالۍ پیښې سره پرتله کوئ نو په یاد ولرئ چې هر څه په بشپړ ډول ترې کاپي نه کړئ، ځکه چې هر هیواد توپیر لري او د سولې پروسې هم توپیر لري. مهمه دا ده چې په مشترکاتو یې څېړنه وشي او هغه ټکي یې په ګوته شي چې ممکن د افغانانو لپاره ارزښت ولري. نو کله چې زه د کولمبیا د سولې هغه ټول موارد سره پرتله کوم چې ممکن د افغان سولې د پروسې سره مرسته وکړي، نو یو شی په ډاګه کېږي چې د کولمبیا په قضیه کې د مخالفې ډلې د شاملولو لپاره ډېرې هڅې وشوې او څنګه چې پروسه پر مخ ولاړه نو د خبرو اترو د ټیمونو علاوه د نورو ډلو غږونه هم واورېدل شول. خو د لومړیو شیبو څخه داسې نه و، ځکه په اول کې خبرې پټې ترسره شوې، مګر د وخت په تېرېدو سره خورا ګټورې کاري ډلې لکه د میرمنو د مسلو او د مدني حقونو ډلې رامنځته شوې چې وروسته د سولې د پروسې مهمې برخې وګرځېدې. نو له همدې امله لا ډېر غږونه د عامه مشورې پروسې سره یو ځای شول تر څو هر څوک وکولی شي د سولې په پروسه کې برخه واخلي. که څه هم په کولمبیا کې د سولې خبرې ښې مخته ولاړې، خو دا هم باید یاد کړو چې د 2014 کال د ریفرنډم څخه وروسته خبرې ناکامې شوې. خو د مشورو په اساسي توکو هوکړه یو مهم لامل و چې ټولنې په پراخه کچه دا معامله ومنله چې په نهایت کې د سولې پروسه په بریالۍ توګه پای ته ورسېده. تر ټولو لوی توپیر چې زه د طالبانو او د فارک ترمنځ وینم هغه دا دی چې د سولې پر مهال د طالبانو په پرتله د فارک ډلې موقف ډېر ضعیف و، په دې معنا چې د کولمبیا اردو په دې ډګر کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې تاسو یې شاید په افغانستان کې ونه ګورئ. د افغانستان د ګاونډیو او سیمه ییزو قدرتونو لکه پاکستان، هندوستان، روسیه، چین او نورو ملکونو ښکېلتیا د افغانستان شخړه لا پیچلې کړې ده. آیا د کولمبیا شخړه ورته عاملین او پیچلتیاوې درلودلې او آیا د هغوی ټول مخالف اړخونه په پای کې په یو نظر شول؟ زه فکر کوم چې د افغانستان شرایط د کولمبیا په پرتله ډیر پیچلي او مغلق وي، خو ځینې ننګونې چې موږ په افغانستان او سیمه کې ګورو په هغه وخت کې په کولمبیا کې هم موجود وو. داسې ګومان کېده چې وینزویلا په پراخه کچه د یاغیانو سره ملګرتیا کوي، خو په پای کې یو شی چې زه غواړم هغه ووایم دا دی چې د ټولو سیمه ییزو پیچلتیاوو سربیره د ستونزې جرړه پخپله د هېواد دننه وي، کوم چې زه دا په دواړو ملکونو کې وینم. په پیل کې د کولمبیا لپاره د ټولو څخه مهمه خبره دا وه چې په دې موافقه وکړي چې د دوی لپاره سوله څه معنا ورکوي او څنګه کولی شي پر مخ ولاړ شي. خو یو وار چې دوی د سولې تصویر جوړ کړ نو وروسته بیا د سیمې ټول هیوادونه پکې راګډ شول. په ورته ډول په افغانستان کې لومړی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان حکومت او طالبان یا د حکومت بېلابېلې برخې او طالبان په کومو مواردو موافقه کوي. امریکا د مخه له افغانستانه د ټولو یا د ډیرو سرتیرو د ایستلو اعلان کړی، په داسې حال کې چې د شخړې پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې لا هم دوام لري. آیا دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي او یا طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره موقع مساعدوي؟ زه فکر نه کوم چې زموږ په څیر هغه کسان چې د افغان سولې په پروسې باندې تمرکز لري دا خبره خوښه کړي، خو د سرتیرو وتل یا په تدریجي ډول د هغوی کمیدل د سولې د خبرو اترو په مثبته نتایجو پورې مشروط او تړلي دي. زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې د امریکایي عسکرو د وتلو دغه پریکړې د مختلفو ملاحظاتو پر بنسټ نیول شوي. د افغانستان د سولې پروسه یوازینۍ ملاحظه نه ده. په افغانستان کې ډېر خلک د عسکرو د وتلو د اعلانولو څخه وروسته اندېښمن دي، خو زه فکر نه کوم چې خپله طالبان به په دې اعلان دومره باور ولري لکه څنګه چې موږ یې فکر کوو، او هغه په دې معنی چې طالبان پوهیږي چې ولسمشر ټرمپ کولی شي چې هر کله وغواړي خپل دریځ بدل او د دې تصمیم په پرتله خپل نور لومړیتوبونه غوره کړي. دا مخکې هم ډیری ځل پیښ شوي. دوی خبر دي چې متحده ایالاتو څو ځله د وتلو حد ته رسېدلې یا د وتلو نیټه اعلان کړې او بیا یې پرېکړه کړې چې په افغانستان کې د ګډوډۍ خطرونه لا هم زیات دي او وتل یې کیدای شي بدې پایلې ولري. د شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته کمونیزم د یوې نظریې په توګه د فارک په څیر ډلې لپاره په لوړه کچه د پامه وغورځېدله. آیا د خلافت او اسلامي رژیمونو عنوانونه به هم د بن لادن له وژنې او د داعش او القاعدې د ماتې وروسته د طالبانو په څیر ډلو لپاره خپل پام له لاسه ورکړي؟ آیا اوسنی حالت د 1990 کمونیستي لسیزې سره پرتله کېدای شي؟ دا په زړه پورې پرتله ده. زما لومړنی عکس العمل به دا وي چې وګورم عام وګړي خلافت ته په کومه سترګه ګوري. زما په اند دا ټکی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. زما مطلب دا دی چې حتی طالبان او د دوی ایډیالوژي هم دا نه مني.
د خلافت نارې په نورو سیمو کې هم نتیجه نه ده ورکړې او د افغانستان په څیر هیواد کې خو هیڅ ملاتړ نه لري. دا د طالبانو د تحریک په منځ کې هم مشهوره نظریه نه ده. زما په اند طالبانو هیڅکله د القاعده یا داعش د کړنو څخه الهام نه ده اخیستی. په حقیقت کې دوی له مخکې القاعده د خپل امیر تابع ګڼله او القاعده هم خوښه وه چې د طالبانو د امارت تابع وي. تاسې ولیدل چې د القاعدې د ماتې سره د طالبانو په لیکو کې څه توپیر ونه لیدل سو. خو یوه د خوشبینۍ خبره دا ده چې طالبانو د سولې په خبرو کې هیڅکله په ښکاره ډول د امیر په مشرۍ د امارت د بیا جوړولو لپاره غږ نه دی اوچت کړی او په دوامداره توګه د یو ډیر اسلامي سیستم د جوړښت خبره کوي.